بسم الله الرحمن الرحیم. غوږو لیدونکو لکه څنګه تاسو ته پاته دی څه په 25 جنوري باندې جمعیت علماء اسلام د NF45 ضمن الیکشن افتتاحي تقریب و څه په هغه کې د جمعیت علماء اسلام کوم امیر دی مولانا روح الله حقانی صاحب هغه یوه قانوني موضوع وچېړله. قانوني موضوع کومه دی چې په کومې حلقې کې ضمني الیکشن کیږي. په هغې حلقې کې وزیر اعظم، صدر، منسټر، سینیټر، MNA، MPA دا کس کمپین نشي کولی. دا قانوني خبره ده. دا الیکشن کمیشن نه باندې ده. یعنی دا کسان په هغې حلقې کې الیکشن کمپین نشي کولی. خو مو اریون دي ته یو APTI والا یو رهنما دی. حالانکه APTI والا چې کوم یو کس هغه کس ځان پسې رهنما لیکي، نو مو اریون دي ته یو چې اوس دي کې ورکوران چوک شولو چې کوم یو کس هغه رهنما دی. رهنما د مو رخمین خان خروټی صاحب دی چې هغه یعنې ډېر غورځېدلي انداز کې دمکیانې واچولې. مو کوم د جویای امیر دی هغه ته یې دمکیانې ورکړې، یعنې غورځېدلي انداز کې لګیا دی. اوس څه الزامونه یې ولګولو. الزام یې اول دا ولګولو چې دا یایي چې یاره جومات د عبادت دپاره د جومات کې د قرآن تلاوت وشي. نو زه دینه دا پوښتنه کوم چې رخمین خان خروټي وروره د قرآن صرف یعنې ته الله پاک رستولی دی که عمل کوونې ته یې هم رستولی؟ قرآن عمل کوونې ته راغلی دی. قرآن کې چې څه دي په دې عمل کول دي، یو یلی نه دي. ښه نو قرآن کې چې اوس عمل په کوو هغه کې څه شی دي؟ هغه کې دا خلافت هم ورکې دی، هغه کې نظام ورکې دی، هغه کې څومره مثال معاشیت دی، معاملات دی، عبادات دی، دا ټولې کیسې ورکې دي. نو هغه کیسو کې دا ووټ والا کوم دغه د خلافت والا اقتدار والا دا خبرې ورکې دي، اندغه باندې هغه علما کرام عمل کوي. جمعیت اندغه هغه باندې عمل کوي. دویم الزام دا ولګول چې جمیل یعنې مو سره و نو کافر و، و چې دغو سره شولو مسلمان دی. نو زه تونه دا پوښتنه کوم چې جمیل د PTI ټکټ هولډر نه و. د PTI ټکټ هولډر و شاهد بنګش. PTI شاهد ته ټکټ ورکړی و، تو کمپین کولو جمیل سره. اوس تونه مثال دا پوښتنه مو کوو چې تو سره یې څه شي نظریات در سره دی؟ ته څنګه دا دعوا کوې چې زه PTI نظریاتي کارکون یم، زه د عمران خان نظریاتي کاس یم؟ ویلې چې جمیل سره د پیسه لیدلې وه، پیسه مثال پیسې دپاره ورسره وي، شاهد د پرېږدول ویلې چې هغه سره پیسه ورسره نه وه. نو خپل ځوان ته سوچ وکړو، خپله نظریه یې ورته کړو، قوم خدمت شروع کړو. بد اخلاقي په دمکیانو باندې الیکشن ته نشي ګټی. زه دا درته یم چې انشاءالله لکه مخکې کوم الیکشنو کې کوم هغه سره تاسو شکست خوړلو هغه نه زیات سره بېدي پرې خورو. و د جویایي څومره کارکنان دي چاته ویډیو میلویږي مخکې شیر کړو. رخمین خان خروټي رهنما PTI ته دغه ور ورسېږي.